مفردات او د واولین مشق یو شریخه خپ قلاره ماشومان ته اعوذ بالله بسم الله ویل مفردات دي د دې لپاره چې ماشوم د حرف په هر طرف باندې د مخې ته راشي په اخره کې راشي مینس کې راشي نو د وچلیږي دغونتګي لہذا په مفرداتو کې راټول نه غټه خبره ده په دې مرکباتو کې غټه خبره ده چې مونږ د ماشوم سره اجرا وکړو څه وکړو بای اجرا وکړو مثال په تور باندې ما ولیکل دلته کې د واولین مشق اول ته مولیکو خوف مثال په تور باندې اوس به دا اولنی طریقه په مرکباتو کې سوا استاد به جوړ کوي شاګرد به څه کوي روان دویمه طریقه دا چې روان په طریقه د څه باندې جوړ تاسو ته زه هغه اوس ویمه او دریمه طریقه دا چې استاد به هم جوړ روان دواړه کوي او شاګرد به هم جوړ روانه دواړه کوي او څلورمه طریقه دا ده چې صرف روان ویلی شي او په اولني سبقونو کې ما تاسو ته ویلو چې د جوړ د پهچان دپاره پکار دا چې ماشوم باندې په سبق نیم کې صرف جوړ هم وشي ټیک شو جي ښه سبق ته ګورئ اوس خا واو زبر خو فا دو زیر فین سنگشو خوفین یو دو جملې تاسو ما سره ووایئ جوړ کوم تاسو روان یا واو زبر میم دو زیر سنگشو پاخوا تاسو په خپله وایئ اواز چوت کړئ اواز شاباش نون واو زبر چغه تاسو اواز چوت چغه بلټه کې اواز چوت کې اواز شاباش ها شاباش شاباش ها پاخوا تا دو زبر ها طريقة نمبر 2 غو طغوا بلتك يا تاسو وای ها ترون بلتك يا تاسو وای همزة لام زبر القاف لا قاف واو زبر قو القو لام پیش لو القول استازم جوړ روان دوانه وکي او شاګردم جوړ روانه دوانه وکي په خو صرف روان ولا تعثوا واليوم الموعود مولا فوقكم زوج خبر پور طریقې سره ان شاء الله د ماشومان سره اجرا وکړه.